نو څنګه چې لفظ الله دا د الله د ذات لپاره مخصوص دی، همدغه شانتي الله یو دوه نومونه خفیه او پټ ساتلیو چې دا د چا ذهن ته نه ور اچولي، یو محمد او یو احمد. د رسول الله مبارک نه مخکې دا نومونه چا نو یخودي. البته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته دراتلو هغه موده چې کله نږدې شوه نو مختلفو د تورات زبور انجیل علماو د هغه یهود علماو هغه خلکو ته بشارت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکه چې دنیا ته یو نبی راتلو والا دی چې هغه د آخري زمانه پیغمبر دی، دغه نوم به احمدی، دغه نوم به محمدی. نو په دغه بنیاد باندې خلکو د خپلو بچو نومونه احمد او محمد کې خودل، کم چې رسول الله مبارک دراتلو زمانه وا داغې نه مخکې الله د چا زړه ته را خبره نه واچولې چې زه خپل بچی نوم احمد کینم یا محمد کیدم. د رسول الله مبارک پیشنګوی چې کله دا د یهود علما ورکړه نو خلکو د نبوت پتم باندې بیا خپل بچو نومونه احمد او محمد کې خودل. خدا الله قدرت ته وګوره چې څومره خلکو خپل بچو لا د رسول الله مبارک د زمانه کې چې کله رسول الله مبارک دنیا ته راتو خلکو پیشنګیان ورکړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات او نخې دا دنیا ته مخکاره شي. د رسول الله مبارک نوم چې احمد او محمد وای دام دنیا او پیژن او خلکو بچو له نومونه کې خودل. خدا الله قدرت ته وګوره چې په احمد او محمد نوم سره کم یو ماشوم چې مسما کا خلکو هغه کې یوم د نبوت هغه دعوا نه کړي. الله د نبوت د دعوینا داسې خفیه او پټ وساتو، اخر کې الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راوسته. الله چې کم خفیه نوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره یخودو، حضرت بی بی آمینہ د رسول الله مبارک مور دا هغه ته یو ندا او आवाज شو چې د خپل بچی دا یتیم بچی چې د نوم محمد کېرا عبد المطلب د رسول الله مبارک نکتا الله زړه کې ورواچول چې دا بچی نوم دا په محمد باندې مسما کا. یو عجیب نوم عبد المطلب کې خودو. عبد المطلب خپل تذکرہ په خپل کوي. زبر دریو خبرو باندې مختصر گفتگو کول غواړم چې الله پرې آیت کې نام محمد ذکر کړي، الله پرې آیت کې کام محمد ذکر کړي، الله مقام محمد ذکر کړي. ان شاء الله مختصر گفتگو دریو وانو کوم. الله چې کوم نبی را کړي داغه نوم د ټولو نه اعلی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نوم دا محمد رسول الله. عبد المطلب وای کله چې زمان وسه هغه الله پیدا کو داغه نمخ کې ما یو خوب ولید او خوب کې دا علم زما د ملانه او شغله وخته یو رڼا په بر باندې لاړه او هغه رڼا بر اسمان ته وخته. زاریانم زما د پښت او د ملانه دا رڼا څنګه اسمان طرف ته ورسیرا او بیا ما وکتل لک سات رست هغه رڼا الله دې ونه په شکل کې بدل کړه. هغه ونه ورڼا دا د مشرق نه مغرب پورې شمال نه جنوب پورې خرشه زمکه نه اسمان ته ورسیرا. ما وکتل تمام خلق د هغه ونی نه راتاو دي او د هغه ونی سره ځان په وسکړره. زما زړه کې دارال زما نسل کې وا یو اعلی شخصیت الله دنیا ته چې کم دینو راولي. ما وکتل سوخ پس زما هغه بچي چې زما د هغه وفات بچی عبد الله بچره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې پیدا شو ما په خپل باندې نوم پاغه باندې محمد نوم کې خود. خلک اریان دي زمانه تبوس کوي عبد المطلب ته خود بوتانو هغه نومونه دی بچی لکه نه خودل. تا خو 360 بوتان خانه کعبه کې پرې خودل. د هر یو خپل خپل نوم دی. تا یو بت طرف ته در خپل نوسیغه نوم دا منصوب نه کراغې نسبت دی ونه ک دار یو جدا یو منفرد نوم کې خوده چې چا داسې نوم نه لري خوده. عبد المطلب ورته وی زما پرې نوسی باندې زما سترګې خوږیږي ځکه ما محمد نوم دل کې خوده. د محمد معنا هغه کس چې هغه حمد بیان کړی شي ځکه ما محمد نوم کې خوده چې اسمان کې رب کائنات زما د نوسی حمد بیانې، زمکه کې الله مخلوق زما د دین وسی حمد بیانې.
نوم ورله محمد کېښودو ورنه نور الله د نیکه په زړه کې ور واچول مور ته ندا وشوه محمد نوم ورله کېږده الله د دې محمد نوم تخصیص د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره په دې بنیاد باندې کړو چې یو دور به هغه راځي نبی علیه الصلاة والسلام له به الله نبوت او پیغمبري ورکوي یو دور به هغه راځي د دنیا کې به بعضې ګستاخان راوچتېږي محمد رسول الله شان کې به ګستاخي کوي که د صحابو په دور کې راپورته شوی دی صحابو ته سر کټ کړی دی که د تابعینو دور کې راپورته شوی دی تابعینو ته سر کټ کړی دی خو خیر یو دور به دا راشي کل عام به محمد رسول الله ګستاخي خلک کوي خلک به خاموشي هر یو انسان به د مصلحت صادر په ځان باندې راپورته کړی ما در خپل پیغمبر در خپل نبی دپاره د یو داسې نوم انتخاب کړی دی چې هغه نوم به اغیارو له جواب په خپله باندې ورکوي ګستاخ له به هغه نوم په خپله باندې جواب ورکوي که یو انسان د محمد رسول الله په شان کې ګستاخي کوي دی به نوم محمد اخلي بیا به د هغې نه وروسته ګستاخي کوي دی به که بربادې وی اول به نوم د محمد علي محمد معنا هغه کس چې هغه حمد بیان شي دا نوم به په خپله دله جواب ورکوي چې تا ورته محمد وی هغه کس چې هغه حمد بیان شي بیا کنزل ولیکې بیا ګستاخي ولیکې اول خو تا محمد ورته وی محمد معنا چې هغه حمد بیان شي تا چې هغه ته هغه ذات وی چې هغه حمد بیان شي اوس چې ته بربادې وی ستا وړومبۍ جمله د دویمې جملې تردید کوي هغه ګستاخ له پخپله د محمد رسول الله هغه نوم جواب ورکوي ځکه الله کائناتو کې نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې د خلکو نه دا نوم خفیه وساته نبی علیه الصلاة والسلام لی د دې نوم انتخاب ځکه کېښوده ځکه دا نوم ګستاخ له پخپله باندې جواب ورکوي اوله خبره نام محمد د نبی علیه الصلاة والسلام نوم د هغې تذکره الله وکړه په الله باندې دا نوم ډېر زیات ګران دی محمد نوم په الله باندې ډېر زیات ګران دی رسول الله مبارک یو یهودي ته د ګوتۍ دپاره حکم وکړه مال یو ګوتۍ تیاره کړه دا د رسول الله مبارک مهر و په هغې ګوتۍ باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یهودي ته حکم کوي په دې ګوتۍ له پاسه باندې لا اله الا الله ولیکه یهودي په هغې باندې د پاسه لا اله الا الله ولیکل نبی علیه الصلاة والسلام ته هغه ګوتۍ راورسېده رسول الله مبارک له یهودي هغه ګوتۍ چې کله حواله کړه د لا اله الا الله مخکې محمد رسول الله لیک دی یهودي دا خو ما نه دی لیکلی نبی علیه الصلاة والسلام حکم هم صرف د لا اله الا الله کړو رسول الله مبارک باندې آواز کېږي نبی علیه الصلاة والسلام ته یو ندا د الله د طرفه کېږي پیغمبره کم نوم چې تا ته محبوبو لا اله الا الله ګوتۍ باندې تا ولیکل پیغمبره ما ته محمد رسول الله ما ته محمد نوم محبوبو ما د خپل طرفه د ګوتۍ سره لا اله الا الله پسې محمد رسول الله ولیکه ټولو سبحان الله مونږ ته اندازه ولګېده ما آیات کې الله د دریو خبرو تذکره کړې ده نمبر 1 ما کان محمد ابا احد من رجالکم نام محمد الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نوم تذکره کوي کائناتو کې رټولنا اعلی نوم د الله د نوم نه وروسته الله ته محبوب نوم دی تاسو چې کوم دی خپل علماو نه به یو نقطه اورېدلي قیامت ورځ به برپا شي میدان محشر به خلک به حساب کتاب ته راغونډولی شي هر یو انسان ته خپل خپل نوم اخیستی کېږي د عربو عادت ده کم یو انسان احترام بچا کو کم یو انسان ته به په اعلی نظر سره کتل هغه ته به خپل نوم نه استعمالو لکه زمونږ پښتو کې معاشره کې هم انسان ته خپل نوم نه علي د کم یو انسان چې احترام کوي د عربو عادت ده هغو ته به کنیت استعمالو دا ابو فلان دی دا ابو فلان دی یعنی د فلاني پلار د فلاني پلار او زامنو کې به هغه پلار هغه نوم طرف ته منسوب کو کم بچی چې بالو خلکو به پیژندو خلکو به ډېر زیات خیال ساتو قیامت ورځ به برپا شي عربو خلکو مشرانو ته به کنیت ورکو خپل نوم به یې ناغسته
خو د قیامت په ورځ باندې میدان محشر کې هغه به د هر یو انسان نوم اخیستی کېږي، فلانی د حساب له راشي، فلانی د حساب له راشي، فلانی ناکام، فلانی کامیاب. یو شخصیت به زمونږ او ستاسو نیکه حضرت آدم علیه السلام علماء لیکلي حضرت آدم علیه السلام ته به الله په آدم سره خطاب نه کوي. یو آدم علیه السلام به میدان محشر کې به د هغه لپاره کنیت استعمالیږي، د بچي نوم به استعمالیږي چې دا ابو فلان دی. اوس موږ وکتو د آدم علیه السلام برای راست اولاد همو د حضرت شیس علیه السلام په نوم سره به آدم علیه السلام نه رابلی کېږي. موږ وی د قیامت د ورځې پورې څومره اولاد د آدم علیه السلام هغې کې به یو نوم سره آدم علیه السلام نه رابلی کېږي. آدم علیه السلام ته به میدان محشر کې ندا چې کله ورکړی کېږي حضرت آدم علیه السلام به د کم بچي په نوم سره هغه مسما کېږي. علماء لیکلي آدم علیه السلام ته به قیامت په ورځ باندې خطاب که ورکېږي نو د ابو محمد به ورکېږي. پته ولګی را نبی علیہ السلام نوم اللہ تا محبوب دے، نام محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اللہ دا پیغمبر علیہ السلام دا نوم تذکرہ کئی کہ اللہ تا محبوب نوے. دا حضرت آدم علیہ السلام اولاد کی با اللہ آدم علیہ السلام لبل کنیت ورکڑو ابو محمد سربا حضرت آدم علیہ السلام رابل لے کی گی. زکا مونگ تنن اندازہ لگی را زمونگ دا پیغمبر نوم معلا، زمونگ دا پیغمبر منصب معلا، زمونگ دا پیغمبر مقام معلا. دا دریوانو تذکرہ اللہ کئی. نبی علیہ السلام نکا حضرت عبدالمطلب دے. عبدالمطلب چکم دے اغلار دا یمن بادشاہ رے. دا یمن بادشاہ افشا فتح کڑا کل چرے فاتح دا افشی وگر زید خلق لاڑ مبارکولا. دا نبی علیہ السلام نکا عبدالمطلب یوسو کسان کل دا زان سر مکین روان شو لاڑ دا حقی افشی دا حقی افشی فاتح دا حقی یمن بادشاہ دا حقی خوالی زانو ررسو زدل مبارکی ورکم خلق ورطوی دا علا شخصیت دے دے مکہ کی لوئی سردار دے دے علا نصب والا قریشی رے. آگے حفشی فاتح دا یمن بادشاہ دے رزان سرکو خبلو کسانو توی یو میاش دلم المستوبر کئی. دا عبدالمطلب دا آگے حفشی فاتح دا یمن دا بادشاہ سر ناس دے. دا یمن بادشاہ دے یہودی رے دا یہود غٹ علم دے ورطوی زتاتا یو خفیہ خبر کول غارم. عبدالمطلب ورطوی سا خبر دا ورطوی کستا سر بل فرد وے ما تا تا خبر نکولا نن سکی در تکوما ستارے مخ کی ما تا رو نخ کاری ما تا تک کمال والا سڑیخ کاری تجی رکمی علاقی سر تعلق لرے دا کمال والا علاقہ را زیو پیشنگیو بشارت در کوم زر یہود غٹ علیمیو مانا یہود دا مسلو تبوسو نکی ستاسو علاقہ و خطہ کے یو معشوم پیدا کی دو والا رے دا آخری زمانے پیغمبر وی دا حق معشوم نخب دائی چی دا حق معشوم والدین با دوانو وفات کی گی دا حق معشوم دویم نخدا دا غی نکبا دا غیر تربیت او پرورش زمواری علی دویم با دا غی تر دا غیر پرورش زمواری علی دا حق پیغمبر بل نخب دائی دا غل ولو پمنس کی با دا نبوت یو مہر لگی دلی دا پیغمبر ستاسو خطی علاقی طرف تراتلو والا رے کمو کتابونو کشے دا غل پیغمبر نوم ذکر شوے غل پیغمبر با مسمع پا محمد و احمد سرائی دا خبر چی رہا حفشے اغا فاتح اغا یہودی دا یمن بادشاہ وکڑا عبدالمطلب سجدبان پریوتا اوی جڑل ربستا دیر زیاد شکر دے اغا یہودی عالم ورطوئی اغا دا یمن اغا بادشاہ ورطوئی تولی سجدبان پریوتے تاولی وجڑل ورطوئی کمی نخی جی تاو خوئے اللہ مالن و سیرہ کڑے والدین وفات تی زماد مڑ بچی عبداللہ اللہ بچے پیدا کڑے ما پی نم محمد یخو دے کم نخ تخے اغا نخی ہم پرکی موجود دی کم نم تخے اغا نم پی مال مخکین یخو دے چرا محمد دے اغا یہودی ورطوئی وزدی زن رسل شا لاشر اغا نوسیرے پخبل تحویل کے وساتا کچر تر یہود علماء خبر شل چرا دیو پا نسل کے دا آخر زمانے پیغمبر چی مسمع پا محمد سرو اغا پیدا شویر نقصان بورو رسی مخکین پتو لگی را اللہ دا محمد نوم دا نبی علیہ السلام لخفیہ ساتلیو بل سوک پا محمد باندی نو مسمع. نمبر 1 آیت کے اللہ تذکر وکڑا اسم محمد
محمد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم نام محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم نمبر 1 الله د نوم تذکرہ وکړه او یو شاعر د تصوراتو کې لګیا لري اشعار وای رسول الله مبارک سره لګیا لري تصور کې او اشعار کې دا وای چې پیغمبره ستا منصب ډیر زیات اعلی دی پیغمبر الله ډیر لوی مقام درکړی دی خدا نوم در لسمره ښکلی هغه کتلی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشهور شاعر چې کوم دی د رسول الله مبارک د نوم تذکره کوي چې څومره ښکلی نوم دی الله خپل نوم راوشلو د محمد نوم یې تراویستو ذکر الله نوم د عرش والا نوم محمود دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم محمد دی د محمود نه محمد نوم راویسته شاعر تصور کې لګیا دی رسول الله مبارک ته وایي څومره اعلی نسب الله درکړی څومره اعلی مقام الله درکړی دا نوم یې درله څومره ښکلې تذکره کړې ده ای محمد رسول الله کله چې ستا نوم اخلمه زما د نوم د ختمېدو نه مخکې زما شونډې 2 پیرې ستا نوم ښکل کي محمد 2 میمونه پکې راغلی دي د شونډو شفیه حروف محمد یو میم باندې هم دواړه شونډې راشي ښکلې کي او په بل میم باندې هم دواړه شونډې راشي ښکلې کي ای محمد رسول الله څومره زبردست نوم الله درکړی دی چې ستا نوم زه اخلم زما شونډې بې اختیاره 2 پیرې هغه ستا پرې نوم باندې چې کوم دی هغه ورشي او ستا نوم چې دی نو دا ښکل کي په دې وجه باندې خبره ماده پورې کوله آیات کې نمبر 1 تذکره نام محمد حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بچے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نصیحتونه شیس علیہ الصلوۃ والسلام ته کوي ورته بچی را الله ذکر چکه یو نوم در تخیم دغه تذکروم کوا داغه نوم محمد دی بچی زکه در ترانم اخلمه زچ الله پیدا کړم جنت کې ما د عرش پستنو باندې محمد نوم وکتو زچ جنت تلاړم ما په جنت کې هر ځای باندې محمد نوم وکتو ما د جنت دونو په پاڼه باندې د محمد نوم وکتو ما د پرشتو په تندو باندې محمد نوم کتلې ما د جنت د هرو په غاړو کې محمد نوم کتلې ما لوح او قلم سره محمد نوم کتلې ما ته پترا چې را نوم ډیر زیات اعلی نوم دی الله ته محبوب نوم دی دا نوم چې رچاره هغه شخصیت هم اعلی ری اے بچه شیسا زما ستا تنسیت داره کله چې رب کائنات تذکرہ کې محمد نوم ور سره خامخاله الله زمون پیغمبر لا نوم هم اعلی ور کړی